أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اوریدونکو او ناظرینو، دینه مخکې نشست کې مونږه دا لوستي وو چې د علم فقه معنا څه ده. نو مونږ دا لوستي وو چې د علم فقه معنا یو شی کلاول، د یو شی متعلق وضاحت کول، پیچیده او د سختو مسایلو حل پیش کول. نن انشاءالله کوشش کوو چې مونږه دا ووایو چې د علم فقه موضوع څه ده، کم شی باندې علم فقه د چا متعلق علم فقه خبرې کول غواړي. په دې ضمن کې عرض دا دی، زمونږ د مذهب مشهور کتاب دی در مختار، د هغې شرح ده رد المحتار. هغه وینا فرمایي چې علم فقه د مکلف سړی چاته وایي؟ عقلمند او بالغ سړی. د عقلمند او د بالغ سړي د قول او د فعل متعلق خبرې کوي، هغې سره تعلق دی. بس معلومه دا شوه چې علم فقه د مجنون، د لیونی یا د نابالغه د افعال او د کردار یا د عمل سره تعلق نه لري. د لیونو یا د ماشومانو بچو د هغې اعمال د علم فقه د موضوع نه خارج دي، هغې سره بحث نه کوي. لکه مثلا علم فقه سره احکامو سره حکم دی قرآن کریم کې واقیموا الصلاة، موس قائم کا، یا فلیصمه، روجونی سا. د دې مخاطب بچی نه دي، ماشومان نه دي، لیونی نه دي، بلکې د دې مخاطب عقلمند او پوهه خلق دي. بس نابالغو ته دا حکم نه دی. د عبادت حکم که مونږ نابالغو ته کوو، ماشومان لکه حدیث شریف دی چې ماشوم د 9 کالو شي، تاسو یې د ګوتې نه ځان سره نیسئ او د ترغیب دپاره ځان سره جومات ته بوځئ. چې 10 کالو شي نو ګو چې دی لا نابالغه دی، د باندې عبادت فرض نه دی، خو تاسو دی په بسترو کې جدا کوئ، او که موز یا عبادت لنځي یا روژه نه نیسي نو لږې پې وهیم. دا دې دپاره چې هغې کې عادت پیدا شي. که دا تر بلوغت تر وخته پورې دته د عبادت حکم نه کېږي، نو بیا خو چې به 13 کالو شي، 14 کالو شي، 15 کالو شي، نو بیا دې چېرته عبادت کوي؟ نو دې دپاره د هغې کې عدد غورځولو دپاره په ماشومتوب کې هغې ته د عبادت وینا کېږي. نور مخاطب عقلمند دی یا مثال پوهه سړي چې کوم دي بالغ، د فقه مخاطب دی. نو علم فقه تعلق ساتي د اعمالو او د افعالو د عقلمندو او د بالغو خلکو سره، لیونی سره او ماشوم سره تعلق نشته. د علم فقه مقصد سره، د علم فقه ازده کولو مقصد او مدعا دا ده چې یو سړی د الله او د الله د رسول د احکامو اطاعت په صحیح طریقه باندې وکړي. هغې دپاره د دین پوهه حاصلول، د دین پوهه ورکول، دا د علم فقه مقصد دی. علم فقه په خپل ځای کې یو ډېر لوی عظیم مقام لري، او چاته چې فقه او پوهه په دین کې ورکړی شوه، دته یو لوی دولت میلاو شو. دا په نصیب باندې ملاویږي، دته یو ډېر لوی عظمت میلاو شو. الله پاک وینا فرمایي چې ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې الله پاک حکمت ورکو نو هغه ته خیر کثیر ملاو شو. خیر کثیر ډېره لویه نیکي هغه ته ملاو شوه. د دې نه مطلب د
دې خیر کثیر نه مطلب علماء کرام علم فقه اخلي. چاته چې فقه ملاو شو هغه ته خیر کثیر ملاو شو. دین علاوه د علم فقه په فضیلت کې امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیہما یو حدیث شریف نقل کړي. فرمائی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چا سره چې الله پاک ښېګړه کوي الله پاک هغه په دین کې پوهه ورکوي. د فقه ډېر لوی مقام دی. د فقیه چې چاته علم ورکړی شي په دین کې پوهه ورکړی شي د عظمت متعلق راضی نبی علیہ السلام فرمائی فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. د زرو ناپوهه عبادت کوونکو خلکو نه چې هغې سره د علم پوهه نه وي هغې نه یو فقیه شیطان باندې دروند دی. دا فقیه انسان د عالم انسان دی که لږ عمل هم کوي د طریقې مطابق به کوي صحیح به وي او که د نه څه غلطي وشي په دې کې یکدم دته به خپل علم دا غلطۍ د مدافعت او د ختمول دپاره طریقه وښیي. ناپوهه سړی چې وي نو به د خپلې غلطۍ باندې پوه نه شي او کار دې وجې نه د عابد عبادت او د عالم سړي د فقیه خوب دا برابر دی بلکې دا ته ښه دی. دی چې خوب کوي نو طریقې مطابق به وده کېږي چې کومه طریقه د نبی علیه السلام په احادیثو کې ښودلی شوې ده او ناپوهه سړی به هغه به د طریقې نه خلاف وي. علم دوه دي یو د عقیدې حفاظت یو د بدن حفاظت. امام شافعي رحمت الله علیه ارشاد فرمایي العلم علمان علم الفقه للادیان و علم الطب للابدان. علمونه دوه دي یو علم فقه دی چې هغې باندې دین زده کېږي او یو علم طب ډاکټري چې دا د بدن د حفاظت دپاره دی. ګوره بدن د دوه څیزونو مجموعه ده. یو دا د غوښې دا مخامخ بدن او یو د دې چلوونکی دی روح. نو د بدن حفاظت دا هم ضروري دی او بدن چې پسه چلیږي روح د روح خوراک څه دی علم فقه ده. نو چې هغه سړی زده کړي نو انسان به کامل شي. الله جل مجدوه دې موږ له د دین زده کړه په ښه طریقه باندې راکړي او په فقهاو کې بیا لوی مقام چې کوم دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه انشاءاللہ که جون وفاو کا آئندہ نشست کے بعد د دې فقه متعلق یو کتاب چې علمی کتاب القدری ورته ویل کېږي هغې نه به انشاءاللہ استفاده کوو او ابتدا به کوو. الله دې موږ له توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.